بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عزت مند تاسو ورور تاسو قربا شهرنام شاهین علم زی قدرمن مونږ یو ځل بیا تاسو مخ ته د مرکز نیوز ثوابي پسترګه حاضر یو. قدرمن مونږ نن د ضلع نوشهره په حدودو کې راشکه انټرټیټ سره د یو هیري سره موجود یو چې نوم یې آصف خان دی او تخلص یې غزل دی. نور خپل تعارف تاسو سره آصف خانو کې ډېر ښکلی لیکي دی نو هغوی سره ملاویږو مونږ سره اوسئ. آصف بھائی ټولو نه اول خپل تعارف د کتونکو سره وکړئ بیا به خبرې جاري ساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د نوخار ضلع نوخار د رشکې اوسېدونکی ما او چې کوم دی نو دا شاعري خو ډېره د څه معیاري ده څه یو شان څه بل شان خو لکه په دې وخت په حالاتو باندې چې کوم دی نو یو څو ټکي ما لیکلي دي. داسې یو غزل یو کلام موږ سره شریک کړئ چې هغه د حالاتو مطابق تاسو لیکلی وي او په یو واقعه ستاسو زړه دردېدلی وي تاسو په هغې باندې لیک کړی وي. جی واقعه شوې وه چې هغه چې کوم دی نو زیاتیات ورسره شوي وو د هغې نه باوجود چې کوم دی نو بیا هغه قتل کړی شوې وه په یو ټینکۍ کې غورځولې شوې وه نو ډېر خو څه نه راځي نه مو پسې لیکلي دي خو هسې یو څو ټکي د هغه قاتلانو تقدمه ستاسو د وړاندې چې د سر قاتل له پرښتو دشمنه سر قاتل د فرشتو دشمنه د سر قاتل له پرښتو دشمنه ای د وړو وړو سلګو دشمنه ظلم دې کړی دی څخه دې نشته ای د نیمګړی اسویلو دشمنه د سر قاتل له پرښتو دشمنه ای د وړو وړو سلګو دشمنه ظلم دې کړی دی څخه دې نشته ای د نیمګړی اسویلو دشمنه زما د زړه نه دې ورونه اوښکه زما د سره دې لمبې پورته کړئ زما د زړه نه دې ورونه اوښکه زما د سره دې لمبې پورته کړې پرېږدم دې چېرته هر یو کور دې سېزم لکه هندو غوندې په اور دې سېزم. زبردست ډېره. زموږ بچي به اوس بهر نه وځي زموږ بچي به اوس بهر نه وځي زموږ بچي به مدرسې له نه ځي زموږ بچي به چېرته لوبې هم نه کوي زموږ بچي به دروازې له نه ځي ای بې ضمیره د پښتو دشمنه ای د وطن د ګلالو دشمنه د چا د زړه دې غوښې وشکولې د چا د زړه دې غوښې وشکولې را چا د سترګو د نظر یوړ دغه وجود دې رچنجو خوراک شره چاره کوره د اختر یوړ زه دا منم چې ته پښتون زه دا منم چې ته پښتون خو په سترګو باندې ړونې د یو مور د زړه ازارې د یو مور د زړه چاودونې تره کمې خاورې جوړ شوې تره چا دپاره اور شوې تره کمې خاورې جوړ شوې تره چا دپاره اور شوې ته دومره لیونی شوې ته دومره سړی خور شوې چې د خپل خوس دپاره د بچي په عزت خور شوې هسې په کرکه له خپل ځانه راشي داسې هوا چې رجحانه راشي. زبردست ډېره مننه ډېره مننه. سلام زه تاسو سره شریکوم هسې ډېر برابر دیم نه خو تاسو غوښتنه کوئ تاسو سره شریکوم چې راج د پیسې محبت پکې لاسه ته وایي راج د پیسې محبت پکې لاسه ته وایي راج د پیسې محبت پکې لاسه ته وایي خلک پرې وژني انسانیت پکې لاسه ته وایي ما ورته ډېر وې بس دی ګنې مرګ به راشي ما ورته ډېر وې بس دی ګنې مرګ به راشي قبر یا خیر دی وایي دوزخ پکې لاسه ته وایي تا که پردی بچی وجلی رده مور جړېږي تا که پردی بچی وجلی رده مور جړېږي وایي چې خپله مور مې نشته د بل مور پکې لاسه ته وایي او سترګې مې پټې شوې هسې په بزان پوه نه شوم سترګې مې پټې شوې هسې په بزان پوه نه شوم خپل کور مې روان کړه د بل کور پکې لاسه ته وایي. ډېر ښه زبردست ډېر مننه آصف بھائی چې تاسو موږ سره خپل کلام شریک کړو او واقعي چې د کتونکو به ډېر خوښ شي او ډېر د کمال لیک دی او الله دې تاسو له نور هم وس درکړي توفیق درکړي چې تاسو په دې ځمکه باندې خپل دغسې د حق لیکل چې کوم دي کوم د وخت مطابق لیکل دي هغه شریک کړئ نو ډېره مننه د آصف بھائی کو او د خپل پروګرام ختمونه کوم د بل پروګرام پورې موږ ته اجازت راکړئ په ډېر لوی الله سپارم.